بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی، چارسدی په ډسټرک هسپتال کې موجود یم. نن چې زه کومې خبرې ترې کوم ټولو کتونکو ته مې دا خواست دی چې لږ په غور سره دغه ویډیو ووري او بیا یې شیر خو هم کړي. او په دې ویډیو کې ستاسو ته څه اعتراضات وي پکار دی چې تاسو کمنټس وکړئ او د هغې په ریزلټ کې چې کوم دی نو موږ نظرثاني وکړو چې غلطي کوم ځای کې ده. بیګا منسټر راغلو یعنی وزیر صحت راغلو چارسدی هسپتال ته، دا دوره پلانټډ وه او که نه دی په ایماندارۍ سره راغلو. په دې باندې به خبرې ترې کوو. د شپې 8 بجې راځي، ډېره ښه خبره ده. په تاریخ کې په لومړي ځل ولیده چې منسټر چېرته د شپې راغی. په تېرو 10 کالو کې موږ دا نه دي کتلي چې چېرته د شپې د چارسدی هسپتال ته منسټر دورې راغلی، چیف سیکرټري راغلی، ډي جي بل څوک راغلی نه دی راغلی. دا منسټر راغلی ویلکم ورته وایو. منسټر چې په داسې حالاتو کې راشي نو دی د ایم اس کمرې ته لاړ شي، په دغه نظر کوي وګوري چې شته دي نشته، په دې موقع باندې څوک شته دی که نه. لومبې چې کوم دی دغه سټه چې د هسپتال مشر وي نو دی به چک کړي چې دی په دې موقع باندې موجود دی او که نه. داسې ونه کړل ځکه چې دی سړي ته پته وه چې دا واحد ایم اس دی چارسدی هسپتال چې دی 24 غنټې ډیوټي کوي او دله خوب نه ورځي. خو ګرانو کتونکو هغه یو لب چې معطل په څه باندې په هسپتال کې صفایي نشته. یو خو دا هسپتالونه چې کوم دي نو دا د 88 نه چې هسپتال شوی دی نو هسپتال جوړ دی. دی دغه ټیم کې د ثوابۍ نه راغی ولته کې امتیایي نوی کوم هسپتال جوړ شوی دی نو هغې کې ټایلونه لګېدلي دي نو د هغې صفایي او دې صفایي کې فرق ویږي. نو دا وګورئ د هغونې پاڼې راپرېوتې دغه دی د دې صفایي چې کومه ده اوس پرې کړې وي نو په صفایي کې پکار دا ده چې بیا پکې سویپر کلاسپور چوکیدار دا ښه اتفاق ته ګوره چې په دې ټیم باندې دا منسټر راته نو یو کس غیر حاضر په هسپتال کې دغه نه شو. همیشه ما په هسپتال ډاکټرانو ما تنقید کړی، زما ماضي به تاسو کتلي وي ډېر هسپتال ایم اس سره چې کوم دی نو لانجې راغلي تنګي کې چارسده کې. خو موجوده حالاتو کې زه یو خبره کوم او چیلنجي یې کوم. د 88 نه واله تر دې وخته پورې څونه ایم اسان پاتې شوي دي یا د چارسدي امپیګان منیګان وزیران پاتې شوي دي نو د هغوی کارکردګي م راواله. او بیا د دې موجوده ایم اس ډاکټر شعیب او ډاکټر ستار جاوید ستار صاحب د دې کارکردګي 3 میاشتې وکړې، 4 میاشتې وکړې، 6 میاشتې وکړې، د دې کارکردګي م راواله. چیلنج سره وایم چې په دغه ټولو باندې به د دې کارکردګي زیاته وي. دا وړه خبره نه ده، دا ډېره غټه خبره زه کومه. نو دې کې تاسو وګورئ چې زه به د دې صفت کوم، صفت پې کومه خو بې ځایه به یې نه کومه. زه به تاسو ته ښیمه چې دا ایم اس کله رالو نو دلته کې خدا زما شاته دا کاونټرې ګورئ په قطارونو کې به خلک ولاړو 2 کاونټرې به وي. اوس دا 8 کاونټرې شوې. مخکې به یې چټۍ ورکړله اوس کمپیوټرایز دی. تاله باقاعده ډیجیټل چټۍ کال پس هم راځي ستا ریکارډ دلته کې پروت دی. لیبارټري چې کومه ده هغې ډیجیټل کړه، دې ځای نه چټ اخلي تاله ډیجیټل نن 16 ټسټونه شوي دي دا ټول ډیټیل به راځي. نو یو 2 کاونټرونه 8 کړل. ښه دلته کې ایکس ری چې کوم دی نو دلته کې به د ایکس ری پرنټر چې کوم دی دا به یو هر وخت ګرمېده خلکو ته به ډېره مسله وه 3 یې کړل. اوس ایکس ری له راځه نو هغه رش چې کوم دی هغې سره ختم کړه. ښه دلته کې د ماشومانو لپاره 14 بیډه خالو 14 بیډه هغې 4 کړل. ولې تر اوسه دا خلکو ولې دا نه کول؟ دا د ایم اس چې راغی ښه کار پارکینګ دلته به ګډوډي وه، پرشونه نو هغه هر څه وشو. دا بره وګورئ دا شیټ چې وکړو دې باندې خلک ووي دا کړي دی په دونه پیسې کړي دي چا هم څه ثابت نه کړل. په څونه پیسو یې چې کړي دي هغه هر څه په ریکارډ باندې پراته دي. نو په دې لحاظ سره چې دلته کې دا دومره هر څه وشو ښه دې دپاره یو د بجلۍ پلانټ چې کوم دی 1 میگا یعنی 1000 کیوي بجلی به دا پیدا کوي بیا په بازار هم خرڅوي. دا د دې ایم اس په دې وخت کې وشو. ایم اس چې هر څوک راځي را دې ولي خو متنازع ایم اس ته نه راولي چې هغه سره ډاکټران ډیوټي کوي. چې ډاکټران ډیوټي نه کوي نو هغه شانتې ایم اس نه منسټر صاحب ډډه وکړه. واضحه ده د دې ټولو خبرو په تناظر کې چې دا دوره دا پلانټډ دوره وه چې ته یکدم به ایم اس معطل شو. ایم اس چې په داسې ټیم کې معطل کیږي نو
دې کې نرس هم معطل شوي لکه نرسه نه وه ډاکټر هم نو چوکیدار هم نو سویپر هم نو نو یو په مس منیجمنټ باندې ایم ایس چې کوم دی نو هغه ته معطل کړ ښه دغه ټیم کې 2 کسه شکایت کوي دا وورئ ښه چې یاره زه کله بره خېجم کله لاندې خېجم نو بره د ماشومانو واټ دی لاندې کیجوالټي ده بره او لاندې خو په دې کې ختل دي 2 چته دي چې یاره صحت کارډ نشته دی په دغه ټیم باندې مریض راشي بلکې دا سار راغلی وي هغه ته پارمبي یاد کړي وي خو هغه یې روړي په دغه ټیم باندې روړي د ده نه شناختي کارډ یې شوي وي دا منسټر ورته څه وایي په ریکارډ دا خبره ده چې مریض یم صحت کارډ د ده په نوم باندې کولو کا د ده په نوم باندې یعنی غیر قانوني کار وکړه دا وکړه ښه د غیر قانوني کار خو دلته کې په صحت کارډ باندې په اربو روپۍ وتلي دي د ډیلیوري کیسونه راغلي یو ډاکټر 300 د مړو چې کوم دی نو اپریشن شوي دي په دیر کې تاسو ته به راغلي وي واحد دا ایم ایس دی دا ګوره راځي چې صفت کومه نو د صحت کارډ کې کمیشن نه دی اخیستی د صرف مریض ته او نن راشي هسپتال ته راشي خیر دی څوک دی تا ته شکایت وکړي یو ډاکټر د شکایت وکړي نن ډاکټران خفه خو هغه وایي زما نن دلته نور رزق نو بل ځای کې هم رزق وي بعضې امیسان ما دلته کې ولیدل هغوی عزت والیا نه هغوی دا خپل ټرانسفر چې کوم دی دا انو ګرځي چې نه زه به هم دلته پاتې کېږم بس چې لانجه راځي به زه منسټر ته ټرانسفر کړې بل ځای ته لاړ شه بل ځای ته لاړ شه خو دا زه د خپل طرفه دا خبره کومه چې دا ته کومه خبره کې نو ته به راغلی وي ړومبي به دلته کې کتلي چې یاره دلته کې ماله ماضي دا ړومبې ځلو وارننګ ورکه چې دا غلطۍ مې ګیرې کړې ماضي کې دلته بیلونه پاس شوي دي لیټرې غیب شوي دي کیلونه چې کومه ده د 50 په ځای په 100 لګېدلې ده د 100 په ځای په 150 لګېدلې ده دا هر څه چې کوم دی نو دا ایستل دي هغې دپاره څه نه وي ښه بیا منسټر صاحب ته رالې او تا د ډایلاسز د کمرې تاله ماته کړه نو تا د خو زه د 21 په سلام کوم لومبې دا تپوس وکړه چې د دې ډایلاسز دا په چاندو باندې جوړ شوی دی او الحمدلله په چاندو باندې ما جوړ کړی دی او دې کې ډاکټر عقیل صاحب هغه ټیم کې ډېره خواري کړې وه چې هغه تا په شب قدر کې لګولې دی هلته کې ډایلاسز یونټ نشته هلته یې ډاکټر لګولي دلته ډایلاسز مشینان چې کوم دي د NP په دور کې راغلي دي 11 کاله چې کوم دی داسې پراتو 11 کاله بیا موږ په چاندو بخال کړل نو په کوم هسپتال کې د شپې ډایلاسز کېږي دا به راته وایې په کوم هسپتال کې یو خو د شپې ډایلاسز نه کېږي یو تا تاله ماته کړله خو دې ټیم کې الزام ولګوي او په کار هم دی یار مشینان پکې درې پکې کار کوي 2 پکې خراب دي و یو 2 پکې پټ شو هم دی منسټر پټ کړل داسې نو تا صرف ډایلاسز زیات ټارګټ کړي چېرته به د ماشومانو بل یونټ ته ورغلی وي سرجن ته به ورغلی وي میډیکل ته ورغلی وي ایمرجنسي ته به ورغلی وي نو ته لاړې نو ډایلاسز یونټ ته لاړې چې د هغې ډاکټر هم نشته یو ټیکنیشن کوي دلته و سپیشلیسټان چې کم دی نو دلته کم دي د دې اعلان به دې کړو برخل تا اعلان کړی چې یو هفته کې به هسپتال ښه شي ډېره ښه خبره ده موږ وو چې داسې نور امیسان نیم پکې لاړ شي موږ له 400 دپاره هسپتال ټیک کول دي دا کمی د و سپیشلیسټان دا راوستل دي دلته کې چې نورو ډاکټرانو کمې دي دا پوره کول دي دلته کې چې وسایل نشته دا ایمرجنسي ته ورکول دي ډېره ښه خبره ده او خو دا هر څه ونه شو تا یو هفته ورکړې ده موږ تا ته میاشت ګورو نو بیا به دا دوره پلانټډ وي راتلونکي چې کوم ایم ایس ته راولي او تا سره جوړ توړ کوي او په جوړ توړ باندې راځي او د عوامو د بهترۍ دپاره دلته کې نه راځي ولې چې پرونی دوره کې چې زه په کوم انګل باندې تا ته ویم نو صفایي نه چې ناقصه ده یا صفایي داسې ده نو دا څه وجه نه ده چې په دې باندې تا صرف یو ایم ایس دی بس معطل کړه نور اړه څوک دی کې د معطلدینو دی کې خو نور خلک هم ډیوټۍ نه کوي پکار دی چې په هغې باندې تا کار کړی وي ښه دې سره ګرانو کتونکو په دغه ټیم کې یو پولیس والا زخمی شوی دی هغه سره هم ډېر رش و بل ماښام کې د دې روجماتي نه پس ډېر زیات رش وي تا په ایمرجنسي کې 20 بیډه ورکړي د 40 مریضان وي په یو بیډ کې چې کوم دی نو 2 مریضان پراته وي په دغه ټیم کې ډېر زیات رش وي چا خېټه کار نه کوي چا زیاته کړې وي مسله وي دا ټیم کې چې کوم دی نو ایمرجنسي باندې ډېر زیات چې کوم دی نو رش وي نو دا څو خبرې مې شریکولې نور هم ډېر زیات چې کوم دی نو خبرې اترې دي په بل ټیم کې به زه کومه خو دا واحد ایم ایس دی چې د ډي جي د دفتر نه دې سټاف دپاره
د شاباسي سرټیفیکیټ چې کوم دی نو په تیر شوي 23 تاریخ باندې راغلی دی او چې ډي جي کله راته نو د شپږو منصوبو چې کوم دی نو دلته کې اعلان وشو. شپږ منصوبې چې کوم دی هغه ورته د مخکې نه د ایم ایس چې کوم دی هغه سیټ کړی وي. د ماشومانو واټ چې هغې کې د ماشومانو دپاره کم سیسټم وشو، کله چې ماشومان هغه ګلونو ته ګوري نو لکه د ډاکټر د ښه اخلاقو په وجه باندې مریض 50% خود به خود ټیک کېږي چې رویه یې ټیک نه وي. بل ډېر ډاکټران به داسې وي چې یاره زه خو راځمه دلته کې خو مونږ ګوته ولګو. دلته کې چې دا ګوتو ته کم کس ناست دی نو باقاعده په ریکارډ دی هغه ورځ ما یو ډاکټر راغی وي یاره جي تاسو زه غیر حاضر کړی ما. هغه ورته 10 ورځې نه راغلی نو یاره جي زه خو راځمه او وی باقاعده ګوته لګوم او دا ماشین سره لپاره لګېدلې. هغه پسې هغه چوټۍ راویسته ډاکټر صاحب ته 20 ورځې راغلی 20 ورځې تللی په کم 8 بجې راغلی په 9 بجې راغلی په 10 راغلی په 11 راغلی. یکدمه ډاکټر ورته وایي یاره جي دا به دا ماشین خرابي. نو اوس وایي چې یاره دا ماشین د سره پار لګېدلی دی، اوس وایي چې دا ماشین به خرابي. نو ما سره ټول ریکارډ د هر ډاکټر پروت دی. خو ډاکټران په دې واحد دا ایم ایس ته چې خفه دي پې خو د ایم ایس سره د عمل نشته. دلته کې نور رزق نو بل ځای کې به زه ټول پی ټي آی والا رونو ته وایم ټول پی ټي آی والا رونو ته وایم چې دا هسپتال زمونږ او ستاسو دی 400 زمونږ ده. انا او د ضد نه به خبرو وباسو. ما تاسو ته وي چې دا ټس سینه والا تر د 2024 پورې څونه ایم اسان راغلي د دې ایم اس کارکردګي چیلنج سره وایم چې د دومره کارکردګي د ماته بل ایم اس وښیي. کرپشن د په یو ټکه ثابت کی یو ټکه د صحت کارت د په کمیشن ثابت کی او په نور امسانو باندې لوی پایلونه پراته دي خو بند پراته دي. نو دا نور پایلونه په دې منسټر صاحب باندې راوباسئ چې د دې هسپتال په نوم باندې کومه پیسه وتلې ده هغه پیسه نه ده لګېدلې او نن دا د دې هسپتال پیسه په دې ولګېده. دی ژوندی مثال دی دا د هسپتال پیسه دی څه د جیبه ایم ایس هم نه ده روړی. هر څه ډیجیټل شو کمپیوټرایز چټۍ شوې ریکارډ او تاریخ ته هر څه دغه شو. نو ګرانو کتونکو دغه ویډیو سره شیر کې بیګا د ایم ایس دغه دوره پلانټډ وه او که نه دی په ایماندارۍ سره راغلو پته به لګي چې دی په هسپتال کې بهتري راولي د ډاکټرانو کمی دغه کوي پوره کوي بل ایم ایس راولي متنازع ایم ایس راولي او که نه یو نوی ایم ایس راولي. د دې نه به پس پته لګي ځکه چې ماضي کې د ایم ایسانو ریکارډ دلته کې پروت دی چې څومره بهتري یې ورکړې ده. دغه څو خبرې مې ریکارډ کولې خو په دې ایم ایس باندې د 400 هسپتال ډاکټرانو سټاف انتخایي خفه دی. راشه تاسو کوي یو سروې وکړئ. مننه.